په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی، هغه په ابتدا کې یو شرابي او بد عمل انسان و. یو ځل داسې په لاره باندې روان دی، یو کاغذ په ځمکه باندې پروت و، دوړې پې لګېدلې، د راوچت کو چې دوړې دې سنډ وهلې او ویې کتل، نو په هغې کاغذ باندې د الله نوم بسم الله لیکلی شوی وه. دې سړي راواغستو چې وایي کتل یې لکه په دې خو بسم الله د الله نوم دی او دا په ځمکه پروت دی. وی دا په ځمکه باندې پروت دی؟ نه، دا د دې قابل نه، دا به زما په دې سینه کې، دا به زما په دې زړه کې پروت وي. هغه کاغذ یې پاک کو، خولې ته یې واچو، وی جویو او کاغذ یې تیر کو. وی په دې زما د الله نوم لیکلی شوی دی، دا ډېر قدرمن او عزتمن کاغذ دی. اوس کاغذ دی که نه یا خو نوم پې د چا دی؟ نو ده د څه قدر وکړو؟ د کاغذ قدر یې وکړو. د چا د وجې نه؟ د الله د نوم د وجې نه. چې کله د شپې کور ته راغی اوده شو، خوب کې ورته غیبي آواز وشو، یا بشرو طیبت اسمنا فنحن نطیب اسمک فی الدنیا والآخرة. اے بشرا، اے بشرا، تا زمونږ د نوم قدر وکړو، الله د دنیا و آخرت کې عزتمن کا. چې د خوب نه راپاڅېدو، د زړه دنیا یې بدله وه او د زمانې لوی بزرګ او ولی الله تی جوړ شو او د هغه نوم دی بشر حافي رحمه الله. نو زه ویم